رشي ده که نه خړه شي ده نو دا د بل ازوی چې دا کم چې راغلی و که نه و بوټي کې بار ناست و چېرته د رویه دی را خلاص شوی دی جو راغلی کشی سامان خو هلته پروت و چې بیرته ناست وم وایي دا یو شی ما ځان ته ایښی و کشی وه او زه چې رالم کشار غوندې خود و خو لار وڅېلمه ورته دی دې لار نه راوخوت بره جو زما شک وشو ده ودنګله موږ ودنګل نو خو هغه د یارې منډه و هغه ماښام موږ وولې و که نه څه پکې ورغښتو ما دی هم لاړ دی یو پولي نه په کته ځې مخ په کته ځې خو په کته ډېر لرې ځای و ډوبه او پورې باڼه دې شي ته زموږ نه نن راته سړی ترې تم شو د خدای حوالې موږ وکړې خو سړی روک شو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم قدرمنو همیشه تاسو ته پته ده چې زما کوشش دا وي چې زه تاسو له داسې تاریخي معلومات او ویډیوز چې دي هغه تاسو له راوړم او همیشه ما کوشش کړی چې خپل پروګرام کې ما مشران چې دي هغه راغوښتي دي قدرمنو موږ په دې طرف تېرېدو دا زه ډسټرکټ بونیر کې مد وخت کې یو ماسخوتن دی تیاره د نیمه شپه جمع دی بیا دا د شهیدي سر چې کومه علاقه ده سر قلعه چې ورته وایي هغې کې موجود یم موږ په دې سیټ تېرېدو دلته یو جومات دی موږ په هغې کې لمونځ کوو یو بابا سره زموږ ملاقات وشو او ماشاءالله د کیمرې نه هټ کر هغه ډېر ښکلي معلومات لري د دې تاریخ حوالې سره زه کوشش کوم او تاسو سره د هغه ملاقات کوم چې هغه سره باباجي سره کوم څه معلومات دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام باباجي تاسو ټولو ناول موږ ته خپل تعارف وکړئ چېرته پاتې کېږئ نوم ستاسو څه دی زه موږ پاتې کېږو جي په دې ستیا ورته وایي اخوا او نوم دی زما نعیم الله زه اوسېدونکی د میرګۍ وم د هغه ځای نه زه راغلی یم تقریبا دلته یو اتم کال دی دا زما او ستاسو عمر به څومره بابا عمر زما دی یو کم اویا کال مطلب 70 سال ستاسو عمر دی د سر قلعه ته زه دا ووایم چې دې ته سر قلعه ولې وایي د دې تاریخ حوالې سره تاسو سره څه معلومات دي د دې ته دا سر قلعه په دې خبره وایي د دې داسې تاریخي خبره زما په ذهن کې په یاداشت کې راتله چې زه وړوکی موږ به په دې لارې راتلو د میرګۍ نه او تلو به کته په دې ټانګوړه غازي بانډه چې ورته وایي دې نه کته ټانګوړه دا کلی چې دی غټ په دې کې بازار و په دې نجي ځای کې بازار نه و بیا یو پورن و یو دغه و نو موږ به یا پورن ته تلو خو زیات په دې طرف ځکه راتلو چې دلته به سودا لږ ارزانه وه نو موږ به د دغه ځای نه راروان شو راتلو به نو موږ مشران به را سره و موږ به سې واړه سیدلي دا هغه وخت تاریخي خبره د ذهن نو دا سر کلا چې په دې ځای کې دا سکول نه و دا کلا و نو دا وړې کوډاګۍ وې اوچتې به دې ډېری کې او ښایسته کوډاګۍ وې نو دا موږ به تپوس د مشران نه کوو چې دا د څه شي کوډاګۍ دي او په خپلو موږ خو به راتېرېدو دلته د دې په مخه لار وه دا روډ چې پې وستلی دقه لار وه د لاندې د دې میخو خوا چې کوم ته وایي کته سینه سکولونو سره دې پیزه من دا روډ راختلی او د والي صاحب د ګاډو روډ نه و هغو به په کچرو راتله نو کچرې دا آسونه نو هغه اس لپاره دا سړک جوړ کړی و پخوا نه دا بېخانۍ بابا چې و د ده څنګ له به راته او دې مرادو ته به راته دا والي صاحب نو دا د هغې وخت نه لکه دا سړک و په دغه طرف منې نو موږ به په دې راتلو بیا دا پیټي به د دې ټانګوړې نه وړه په اوږو باندې روډ موډ نه و دلته دیوانه به سر روډ و جیټي بس به ورته وي هغه به راته د هغې نه علاوه پرېسته نه روډ و نه بل ګاډی و بیا لږ وروستو شان د هغه جیټي نه وروستو بیا راکټې بسونو دا کم چې دی پورن ته به راتله یو به دی پورن ته راتله په لمبر باندې مارتونګ ته یو به پورن ته راته یو مارتونګ ته نو پر ورځ کې د هغوی یو ګاډی و هغه به راتو د بنګورې نه پورن ته بل به راتو مارتونګ ته په سهار به بیا هغه تله چې به لاړه نو بیا به سورلی که به وي جوزان له به وي بیا څه پته نه وه د هغې وخت نه دې دیوانه به ته به دا ګاډي راتله دا سودا به په اوښانو باندې راتله ټانګوړې ته په پورته د بل څه شي لا نه وه کچر او اوښان دیو به دا سودا راوړه دغه ځای ته نو دغه ځای بازارګوټی لګېدلی څه پکې هندوانو څه پکې مسلمانانو
اریک شریک ونې بازار او چې مونږ بتلو دا کلي په غاړه د دې نه علاوه په پورته بازار نه دکان نه دا ملک ټول شړو صرف دا د والي صاحب دغه کچا لار چې وه دا پوړی چې وې دې ته به سړک وې خلکو دا په دې لینډ تللی و هغه په چکېسر لګېدلی موږ به په دې چکېسر په لارې هم تللي په کروړو اوښتې دا کومه قلعه چې تاسو ذکر وکړو د دې سر کې چې وه د دې دا دیوالونه د څه ګټه وکړه دا ګټې وې خو یو داسې د لاس چې دی دغومره شانته ګټې وې او داسې ښکلې تپنې ګټې چې د دې سر دا ګټې دي هم ښکلې خو صرف هغو غټې وې ادي لګېدلي دا جوړې کړلي بیا یا په چټکي باندې یا په هر شي چې جوړې کړي خو داسې ښکلې جوړې کړل وې لکه څنګه چې دا لاس خو دې کې دا ګوته ده هغه اټیزې وې خو اندازه یې دا قمره وه دا قلعه به د څومره وخت وه ستاسو په یقین څومره وخت پرې کېده چې دا قلعه دلته آباده وه دا چې موږ چې وو که نه په وخت کې لکه آباده دغومره وه چې نیم نړېدلې وه نیم آباده وه خو لکه خلک ترېنه تللی وو شړ شوی و بیا د انګریز د وخت به و د انګریز د وخت نه خو بیا دې شړ شوی و هغه خلک ترېنه ختم شوی و کله چې دا قلاونه تاڼې چوکۍ راووتې که نه او د حکومت دغه شو د رات شو د دغه نه راووت د هغه انګریز د قانون نه ځان له شو نو بیا دوی خپلې چوکۍ جوړې کړې دا قلاونه چې دا د هغو د وخت د چوکا کې و په دې سر کلا کې و دا بیا ټول د دغه وخت نه د دې حوالې سره راته څه داسې تاریخي تاسو سره معلومات دي خواوشا علاقه کې لکه نور په دې کې بل څه شی تاسو څنګه کیمرې نه مخکې کومه قصه تاسو موږ ته وکړه د دې بازار کوټ حوالې سره او هغه دلته پورې داسې یو ځای و موږ په دې لارې تلو نو یو بابا ناست بل نو هغه نه ما تپوس وکړو ما یې ته دا ځمکه جوړه وې چې ځمکه یې پرېږده وه خو دلته کې یو شړ ځای دی دا ډېری نو دا ما وی چې یاره زه به پکې څه آبادي جوړه کړم او غوږی نو دغه به شي په دې ځای کې مې کاشۍ شروع کړه نو په دې کې داسې یو لاس عمره نیم ګز دی چې ما وکناست نو یو دیوال ښکاره شو هغه هم دقسې ښکلې د لاس عمره ګټې وي خو په داسې نمونو جوړو چې وي ما ورته کاته نو څه د میږي لار پکې نه وه او و دقسې ګول وی زه په دې اندازه شروع شوم چې زه اوس په دې کې دا ځای لټوم چې که څه لار پکې میلاو شي چې دا خو دیوال دی خو د دې به خو یو غاړې ته خو به لارې که نه چې دا کامره ده که داسې شی دی وی زه په دې سایډ چاپېره روان وم که نس مې ماښام شو خو ما ته څه پته معلومه نه شوه زه لاړم کور ته په سهار بیا رالم بیا مې پې شروع کړل چې اوس د دې لاکه نه مې چې خو دا ډېرې اندازه غټه وه لکه اسی تقریبا یو 50 فوټ پلن به و داسې په چوړی کې مربع 50 فوټ وی دغې ځای نه چې زه بیا دغسې ګرځېدم نو چې زه نور خاته طرف ته راوګرځېدم که نه ما کنسته راوسته نو ما پکې یو دغه بامون دروازه مې بامون نو هغه دروازه چې ما بامونده جوړ په هغه ځای کې ما شروع کړه چې دواړه پورې راپورې ګیټونه مې دا دغه مې ورله ښکاره کړه چوڼونه نو ما وی چې اوس زه داسې دننه پکې دغه کومه چې د دې دا تلی د خاورو دی یا دا څه شی دی سیمټو دی څه دي څه نه دي وی چې زه دروازې نه دننه شوم خاوره مې کنسته په بیلچه به مې راغورځوله چې یاره دا دیوالونه هسې نه روانوم چې څو پورې ما دغه نه کړی د دې دننه معلومات نه کړی وی داسې ځای مې کنسته په دې کې پوړی راښکاره شوه چې دا سیړۍ راښکاره شوه نو زه ولګېدم هغه مې خاوره ترې لر کړه ښه ښکلې نو وی د هغې هغه فرش داسې و چې لکه د چونې اوس خو سیمټ یې پخوا چونې وي نو هغه کلک و چې ما پرې ګزارونه وکړو چې کاشۍ ګینتری نو کلک و نو ما روان نه کړو خو صرف اندازه مې ورله معلوموله چې په کاته 3 پوړی ما معلوم کړو خو لکه خاوره مې تجارو کوله داسې ټیپ په ټیپ باندې په کاته وی دا پوړی نو زه دا چونونه مې ورله اوزګار کړه دا نو هغه بره پاتې شو اندازه مې دا معلوموله چې دا څه شی دی هغه سې په کته لکه تاخانې وزنې معلومېد وی چې داسې مخې ته دا ځای مې جارو کړو نو پورې سایډ ته تابۍ پرته وه نو ما دا پته ولګېده چې دا یې هغه له پاسه درشله او د دې نه بره جدا تلی دی او دا لاندې په کته چې تللي دا سیړۍ دي وی زه لاړم یو ماهر مې راوستو هغه د دې پېښور طرف نه خو بار وی ما ته چا ووایي چې دغه ځای دوکان دی په هغې کې ناست نو نور څه کور کلی ما ته ځای نه و معلوم
نه ما ته هغه خو هغه دوکان وی چې دا زما دوکان دی نو اوس پته نه لګي چې بل چا په دوکان کې خو ما راوسوي هغه ټوله ورځ زمونږ سره و شپه دلته وکړه بیا په سبا زمونږ سره و موږ کار شروع کړو وی چې کنه یې په کته چې موږ کته کوشو تلی راغی بیا د یو کور مناسب سیړی چې کوشي دغه عمره اندازه موږ لاړو نو تلی راغی نو داسې موږ مخامخ شو نو په دې یو طرف باندې داسې کاناست وي دا ځای که نه چې موږ وکاناست وي نو د سره ځان لکه شی وه ده به هغه ځای معلومه داسې چې کوم ځای به آواز کېده خو موږ پرې نه پوهېدو نو کوم ځای چې ډډي که نه په څه شي پروت وي ګټه هغه بیا بل شان آواز کوي کوم چې پوخي کوټلې هغه بل شان آواز کوي وي ده دا دغه وکړو موږ ته یو چکر وکړو چې تاسو یو ځای چې موږ اوزګار کړو داسې د کټ مناسب مربا نو وی چې دا ځای پرېږدی اوس په دې طرف شئ بیا هغه ځای موږ پرېښودو موږ خو د هغه موږ وي دی موږ راوستی چې دی به یې ښیي موږ به یې لټو نو موږ بل طرف شو ځای موږ لټاو خو وی چې یاره اوس ماښام شوه سبی بیا رالو نو بیا به یې خو نه کوو راځئ چې ځو موږ رالو شپه وه وی روټۍ بوټۍ څه مناسب خپل هغه د غریبۍ څه چرګوډۍ شورواګۍ کړي وه موږ وی میلمه دی دی لرې ځای دی ډوډۍ موږ وخوړله ګپ شپ لمونځونه وکړه سملاسو من کې به یا نیمه شپه وه یا به هر څه وخت وي خو موږ اودشي وو ټول بیټک وو 3 کسان موږ نور وو یو دی و زموږ سره د شپې وې دغه وشو دا موږ پرې نه یو پوه شي چې دی د شپې زموږ نه وتی دی وتی دی خو د ده په پاڅېدو موږ نه یو پوه شي خو موږ په څه پوه شو چې د مانځه په وخت چې موږ مانځه له پاڅېدو نو موږ چې بابا پاڅه ویل که چې مونځ وکړو چې هغه یو ملګری لاړ بړستن د جوړه کړو په کټ کې ښه ښکلې لکه څنګه چې پکې سړی پروت وي او هغه چې بړستن ترې واړوله اول یې ورته اواز وکړو اواز نه کېده نو بړستن یې خو اواز نه کوه بابا پکې ونه هغه تلی بیا د چې دا شک چېرې چې نه انسان دی پکې چېرته مړي هغه چې بړستن اوچته کړه هغې کې څه نه و جویدې ملګري ته ووایي چې هغه خو دلته خو بړستن هسې پرته ده نو ده وی چې تلی به یو دسماتي سره به شي په دې منځ کې پوره ساعت شو مونږ څه لاړو ځان تیاري کوله د مانځه او څه یو کس نیمده ته ولاړو چې دی بیا راولو ځان سره جومات ته چې غونډۍ غونشان جومات وی زه ډېر ناست وم خو ما سړی بانه مونډو وی زه لاړم هغو ته مې وی چې سړی هغه سړی خو رانغی وی چې دا دواړه پسې لاړ شئ په کته په دې باړو کې په دې خواګانو کې څنګه چېرته ارتاو شي انسان د شپې وتی وی موږ دا ټوله باړۍ پسې وکته خو موږ بانه مونډ چې بانه مونډو رالو موږ وی چې هغه اکا سړی خو نشتی وی چې زه مونځ وکوئ بیا به یې خو نه کوو موږ مونځ وکړو بیا رالو بسوټ کې شو چې هلکه یو کار شی دی وی د یو کس پکې دا خبره وکړه چې تاسو داسې نه چې دې سړي زموږ سره څه دوکه پاټه کړي پورې ځو هغه ځای ګورو سړی چې روک شو خو چېرته داسې نه جال دی څه لانجه کړي وی چې موږ لاړو نو کوم ځای چې موږ دې سیړو کې دغه شي نو په دې طرف باندې چې موږ سیده تللي وو داسې ده چې بیا به یې داسې راشئ که نه په دې طرف نو په دې چپ سایډ باندې ګاټه پرته وه په ګاټه نری نری خاوره وه خو ده موږ باندې دا تعدي وکړه چې تاسو دې طرف ته شئ دا ځای پرېږدئ نو هغه دته معلومه وه وی ده سره هم کشی وه ده به څه ټک پک کوو په دې تعلیمان یو ځای به ټک وه بل ځای به وه ده ته اندازه معلومه ده خو موږ پرې نه پوه ده چې موږ ته وی چې دا ځای پرېږدئ او دې طرف ته شئ نو یې اقه ځای ګټه وه او هغه ولاړه پرته وه چې موږ کاته وی دې خوا 2 کانډالونه د چټکورو پراته وو پیرنه پیرنه چټکوري داسې د دې لاس نه پیر نه او نور څه نه خو دا مات شي تازه دی چې پې ورغلی دا ګټه یې راړوله کشۍ خو هغه اوزار هلته موږ ماښام غورځولو ایښي او د دغه ځای نه چې دا شی بوجۍ به اوس په څادر کې اړولی په څه شي کې به اړولی په دې خوم کې هر څه چې موږ لیدلي نه وو نه موږ خوم لیدلی و خو صرف دا مات کانډال ولید شی سرو کې دی وړلی اتللی په مخ موږ بیا معلومات کوه په کته تپوسونه چې چا داسې سړی نه دی وي چا موږ ته ونه وي چې موږ په دې لارې لیدلی د شپې شپې دی چې موږ ماسخوتن څنګه ودشي وي دی اتللی ده په دغه ټایم کې کاروایي کړله ځکه چې د ته خو لار پراته وه په دې ځان ایسته و نو دی په یو غاړه وتی خو لکه په داسې طرف وتی دی چې څه پته نه لګي چې داسې د شانګلۍ طرف ته هم لار وه
په دې ګل باندې په دې طرف هم وه، دې خوا د غازي باندې په دې بل لنډه پیزه هم وه. خو ته به ځان له یو لار معلومه کړي وي، وته یو په مخه نه و. جو مونږ هم خفه شو چې هلکه شی زمونږ نه سړي وې وړه کشی مونږ وولي. دې مباه کار بیا ځان له حوصله وکړه چې داسې کار کوو چې بل ګورو، خو داسې کار به ورسره کوو چې کینو به ورسره او بیا د شپې به امید تعقیب کوو. وی چې مونږ هلته لاړو، بل نه تپوس وکړو چې مونږ ته څوک ماهر وښایه داسې مونږ ته څه دغه وښایي داسې مونږ یو ځای نه دي، هغه غرونه غوندې او چت ځای نه دي. مونږ پکې د ځمکې جوړوو، خو په هغې کې دغه روځي دیوالګي روځي، د انګریزي دیوالونه دي، ابادیانې دي چېرته که څه شی دی. بیا هغه مونږ ته یو کس وښو چې تاسو ورشئ په دغه ځای کې یو کس دی، هغه نه معلومات وکړئ. چې مونږ لاړو، هغه ویل به سر لاړ شم، معلومات به یې وکړو. خو یو ځای نه ستاسو نه شی سړي وړلی وي چې لاړ زمونږ سره، وی چې دې ځای نه یې وړلی. هغه چې هغه چټکور و، هغه اندازه معلومه کړه که نه، وی د هغه سره هم دغسې مشین و وړوکی غونې څه ګړی په شان شي و. وی دغه یې دغه کو دا کېښو، وی ګرځوي چې په دې کې وو، په دې چټکورو کې وو. هغې ته یې ونیوي په شیشه کې سینګول، وی په دې کې وو سونه وه وړې ده. وی بیا هغه وی چې زه سره لټومه، خو لکه هغه سره هم مونږ وی تاسو د هغه سره څنګه حساب کړی؟ وی چې مونږ وی چې هغه مونږ ته دغسې ویلي درېیمه حصه نه. مونږ وی چې جوشوه وی چې هغه به زما وي. خو داسې چل کړی و چې ده وروستو کس پرېښی و د ځان سره چې ته به ما پسې راځې. دا بیا بله سیډي وه په بل شاخ کې و. وی دا کس هم ګاډی و، مونږ د هغه چې راتلو په ګاډو کې راتلو پېښور نه. چې کله مونږ پیادل شو، یو کس مونږ پسې و، خو ډېر وروستو مونږ یو پیزه کې راوړو، هغه بل ځای کې راوړي. مونږ ته اندازه نه لګي. نو مونږ ته اندازه نه لګي چې دا خو لار ده، چې ځان له پې خلک ځي، څوک به یې ځان له به راځي، نو مونږ سره یو ځای کېږي هم نه زمونږ نه مخکې کېږي، وروستو وروستو را روان دي. دا کس چې دی شي دي سره له مونږ رالو، نو په دې ځای کې زمونږ نه پناه شو. نو مونږ بیا تلي یو، دی په موږ پسې ډېر لږ ښه رسو شی دی، خو صرف د په اندازه یې موږ معلوم کړي چې دا ځای معلوم کړو. ده ورته ښولی و دا چې زموږ سره و چې ته به راشي په بوټي کې به بیا لرې کښېنې. چې موږ کاروایي کوو، موږ کله روټۍ له لاړ شو که نه، نو ته به بیا وروستو راشې او په دې ځای کې به لکه تا ته به ما نشانه ایښي، چې کوم ځای ما نشانه ایښي وه په هغې به شروع کړي شی به وباسې وړې به، زه به دې سره اجبار لپاره پاتې شم. دې کې دې هلکانو څه چل کړلی دي، چا پوه کړي دي چې هلکه داسې کار وکړه شته د نوې وړ، خو د نن نه اپله به بیا چې که څوک راولی نو ځای به خپله ډیپټي کوئ، ساتئ به. ماښام به څوک ځئ د هغه مېلمه سره، څوک په هخوا دې خوا شئ، نو بیا به راګرځئ، دا ځای به ساتئ، خوشی به یې نه پرېږدئ. وی دا خلک دوکې کوي، تاسو په دې په ژبه نه پوهېږئ. دیو لګېدلي دي، یو ترې پاتې شوی دی، دا نور تللي وي چې دی وروستو شوی دی، بولو په بانه زه اودسماتي ته ځم، تاسو ځئ کور ته. نو دی په اخوا شوی دی، جو بیا راګرځېدلی دغه ځای ناست دی. چې ناست دی جو چې کله تیاره شوې ده که نه، خړه شوې ده. نو دا د بلا زوی چې دا کم چې راغلی و که نه، و بوټي کې بار ناست و چېرته د رویه دی را خلاص شوی دی، جو راغلی کشی سامان خو هلته پروت و، چې بېرته ناست وم، دا یو شی ما ځان ته ایښی و، کشی وه. او زه چې رالم کشار غوندې خود جو، خو لار وڅېل ما ورته، دې لار نه راوخوت بره، جو زما شک وشو، خو چوربادي مې مړه کړله، ناست یم، تیاره ده، داسې خړه تیاره ده، خو ایله پکې سړی دا په شک پوهېږي چې څوک را روان دی. وی سړی راغی، جو دې په وړو باندې کوشو په کاته دې ځای ته. ما وی چې یس سړي هغه سړو چې وی چې ځای به ساتي، سړی راغی چېرته لانجه لاله رغی. جو ما را منډې کړې په دې سیړو کې ودرېدم، رڼا مې چې بله کړه، ما وی هلکه څوک یې سره؟ سړی کته و، جو ده څه چل کړلی، شونډې تړلی. وایي چې زه خو میلمه یم، شبی غږ نه کوو چې دی به ویرېږي، خو ما وی چې هلکه الوایي که نه، هغه سره تماچه وه، جو راویستې ده ورپسې، چې راویستې چې الوایي که نه، ته ولې کته کوز شئ؟ څه دی کار دی؟ تا څه ګورې، څه خبره ده؟ ده ووایي چې زه خو داسې راغلی یم. ما وایي دا ځای دې که نستی، دا هنداره کوم. ما وایي چې دا د شپې هنداره کوې، ته د ورځې کوم ځای وي؟ وایي زه اوس ماښام رالم. ښه ځې چېرته ده، کوم ځای نه رالې؟
جو دې څنګه بنګه شروع کړه ما چې بر راوخیږه ته چې راوخوته د دې ګریوان نه مې ونیو مې را خلاصه کړه یو دوه څپېړې مې ووهه بیا مې د ګریوان نه کلک نیولې یو روان مې کو دې سړو پسې بوځم کور ته مې بوت چې تړو یې هلته چې هلته یې بوتلې جو کمرې ته یې دغه کړلې دا سړی پوه شوی دی چې دا خو زما نور حساب یو دی خو چې تر کوم دی نه راغلی خانه جو څنګه بنګه کوي وی چې زه په دې لارې تلم خو دلته ما دا کنس سیلدل وساره ما وی چې زه دا ځای نه یم دوی پکې کور جوړوي که دا څه کوي وی دغې وجې نه زه لاړم وی د زه ونیوم راوستم وی هېڅ خبره نه ده هېڅ خبره نه ته مېلمه وې چې ځای دی کو دی وي هم د ده د غاړې شی دی بېشک زمونږ دغسې یو شو چې دی وي چې هېڅ خبره نه ده خانه دا دی چې څه وایي نو دی خفه کوئ مو د لارې مېلمه و راغی ستاسو دا ځای لید نو په لیدو باندې ګناهګار نه چې شی هغه څه نه و خطالدل دی وی په دغه خبره باندې د هغه طرفداري کوله شپه دی سړي زمونږ سره وی چې دی موږ وی چې موږ یې بندو په زنځیر او په ستنه پورې تړو سړی به زمونږ نه لاړ چې وي دی هېڅ پله هم نه ځي دغه یو لکټ واچوئ ګوټ طرف ته او دی چېرته تښتي نه وی سړی مونږ هلته څملو مونږ لاړو دوه کسان بیا کېناستو په هغه ځای کې د څمله کېناستو جو ځان سره څه کمبل ممبل وی ورچېره که خوب راغی جو یو په څملو لږ تکیا به ووه بل به څوکیدارۍ مثال و وی داسې چې نیمه شپه قریب شوې ده که نه 12 بجې دا ټیم دې سړي رو د دغه ځای نه رادنګلي بیا راغلی په دې ځای پسې ده ته دا پته نه چې ده خو وایي چې ګنې څملاسته دي وایي وایي چې دغه ځای راغی جو مونږ ولید مونږ پې ځان غلی کړلی چې هلکه څوک راغی خو اوس دا پته مونږ ته نه چې دا هغه یو دی خو مونږ وی جو بل راغی هلکه شپه ده ځان تحقیق هم کوو یو بل هم پوه کړه چې سړی مونږ ونه ولي رڼا به ورله لاسونو ته کوو شیشې پکې سینګوه په لاس کې مونږ لاسونو ته رڼا کړه خو څه اوس ښه نه و یاره وې ده ودانګله مونږ ودانګل نو خو هغه د یارې منډه و هغه ماښام مونږ وولی و که نه وې څه پکې ورغښتو ما دی هم لاړ دی یو بولي نه په کته ځې مخ په کته ځې خو په کته ډېر لرې ځای و ډوبه او پورې باڼه دې شي ته زمونږ نه نن راته سړی ترې تم شو د خدای حوالې مونږ وکړې خو سړی روک شو هغه چې وتښتې چې مونږ وې دا بل دی د ته ما وې ته ورشه هغه کور شو هغه بیټک کې هغه ګوره چې هغه سړي شته که څه شو وی چې هغه دی راغی وی چې هغه کم چې مونږ راوستی هغه پروت دی دا کم چې مونږ نیولی و دا نشتې ما وی چې هلکه هم دقه و بیا دا پسې راغلی خو شیرانه خلاص شو وی هغه رانه هم په دغه ترتیب باندې لاړ خلاص شو هغه ځای مونږ ولټاو خو لکه هغه شی چې زمونږ و نو دې سړي لکه مونږ ته هم خطا کو دوی وی چې دې ځای کې داسې ځای داسې ځای خوا دې خوا یې کړو خو ځای مونږ معلوم نه کړو خزانه په لاس رانه بیا یې وی چې دا خالي دی ټیک شو چې ډېره دغه خبره یې وی کوله هغه شی بیا وی مونږ ولټاو خو مونږ پکې څه بهانه موند بیا ورته خاوره ورغړوله او پټ ښه کړه هغه ډېری اوس هم شته دغه پورې ځای کې بکاڼې کنډه ورته وایي بابا ډېره مننه بابا مونږ له ټایم راکړه دا شهیدي سر سره مونږ دې ټایم کې شهیدي سر کې ناسو او قدرمنو ټوله هسټري تاسو واورېده مونږ سره چارج هم کم دی وخت هم کم دی او داسې معلومات بدل انشاءالله راوړو خپل کوربه شي په الله ته اجازت ورکړي ګورئ همدم